نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب صدق الله العظيم سورة الطارق مکی صورت دی د نبی علیہ السلام د هجرت نا وړاندې نازل شوی په اعتبار د ترتیب قرآنی سره شپږ اتیایم دی نازلېدو په لحاظ سره شپږ دېرشتم دی په مکی صورت کې صداقت د قرآن کریم په آخره کې بیان شو د دې صورت په آخره کې هم صداقت د قرآن کریم بیانې په دې صورت کې الله رب العالمین د قدرت نښې ذکر کی د الله پاک د قدرت او د یووالي نښې د شپې راتلونکي ستوري بیا په دې کې بعضې ستوري داسې دي چې هغه د شیطانانو د ویشتلو دپاره شهاب ثاقب دي په هغې باندې شیطانان ویشتلی شي او بیا الله پاک د انسان ته خپل پیدایش بیانوي چې ته د خپل پیدایش وګوره باغی باندې سوچ او فکر وکا دا غیر عبرت حاصل کا او ایمان روڑا انسان د سن پیدا دی د یوې نطفینا چې هغه د نارینا او د زنانا په درمیان کې ده دغه الله پاک چې انسان د یوې نطفې نه پیدا کولی شي نو دوباره دا انسان پیدا کولو باندې الله رب العالمین ضرور بالضرور قادر دی چې د نشنه پیدا کولی شي دوباره ژوندی کولی هم شي او بیا الله رب العالمین د قیامت د ورځې سختی بیان چې په قیامت کې دا څومره کافران دي د دې به هیڅ قسم طاقت نه وي چې د عذاب نه ځان بچ کړي او یا د بل چا امدادو کی چې د عذاب نه خلاص کی بیا الله پاک د خپل قدرت نمونه اسمان او ځمکه ذکر کړي او بیا صداقت د قرآن کریم بیانې چې دا قرآن کریم دا د فیصلو کتاب دا قرآن کریم د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستونکی کتاب دا څه بې ځایه خبرې او بے فیدی او عبس خبر نه دي بلکې دا د حق د واضح کولو کتاب بل دا کافران پیغمبر علیہ السلام استا خلاف قسم قسم تدبیرونه کوي نبی علیہ السلام خلاف کافرانو کومې منسوبې نه وي کړي الله فرمایي دیم منسوبې کې منګې خو زمونږ منصوبه په دې د عذابي او د دې منصوبات اسلام او د نبی علیہ السلام د دشمنی و بیا اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی چی دی لمحلت ورکاس و توایا مپریگی دی بلگیا یو تسوایا ما خدا پاک وقت کی چی کلت جہاد حکم نازل شوی نو کلت چی دا جہاد حکم نازل شو نو کافر تدا اجازت نشتر چی پیغمبر تر تکلیف ورکی و دی گرزی نبی آبو سر جہاد کولی شو هغه وخت کې ورته سوایا ما چې د جهاد اجازت لا نو ملو شي او چې اجازت ملو شي کافر به بیا د پیغمبر به ادب نه کوي منسوبې به نه کوي چې منسوبه کوي جهاد وسره کوي الله جل شانه فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق قسم دی په اسمان باندې او د شپې په راتلونکي باندې طارق هر د شپې راتلونکي سیستم عموما دا ستوري د شپې ښکاره کوي دې ځای کې د مراد ستوري وما ادراک ما الطارق او تا ته څه پته ده چې دا طارق څه شی دی النجم الثاقب دا ستوري پړقېدونکی دی ان كل نفس لما عليها حافظ نشته د هیڅ یو نفس مگر په هغه باندې حفاظت کوونکي فرشته مقرر ده فلینظر انسان مما خلق بس ودې ګوري انسان چې دا کوم څیز نه دی پیدا کړی شوی دی خلق من ماء دافق
دې پیدا کړی شي دا اوبونه چې هغه ټوپ وهونکي دي یخرج من بین الصلب والترائب چې راوځي د نارینه د شانه او د زنانه د سینو د درمیان نه انه علی رجعه لقادر بشک الله پاک په دوباره پیدا کولو د انسان باندې خامخا قادر دی الله وی خامخا ز قادر یم بندا بیا پیدا کو قیامت برا ولم حساب کتاب پکم جنت جهنم بدر کوم الله وی دا وا خامخا کوم مسلمانان یې منی او کافران دا نه مني یوم باغ ورځ باندې توبل السرائر کا چې کار بکړي شي هغه پټ تمام رازونه قیامت هغه ورځ په دنیا کې هر سړي خپل ارس پټ ساتي بل چاته پته نه لري او په قیامت کې به هر څه پټ میدان شي کله چا عقیده غلطي آب ښکار شي کله چا نیت غلطي آب ښکار شي او کله چا عقیده صحیح او عمل صحیح او نیت صحیح وي آب ښکار شي هغه ورځ به هیڅ څیز پټېږي نه په دنیا کې خلک هر څه پټ ساتي په قیامت کې بداني فما له من قوت ولا ناصر پس نبوي د دې متکبر انسان د پاره طاقت د عذاب نه بچ کېدل چې ځان په خپل بچ کې او طاقت پکې ولا ناصر او نسوک مددگار چې دو مدد وکړي چې د عذاب نه به بچ کی مسلمان د پاره جهنم نه دی مسلمان د پاره الله جنت تیار کړي د مسلمانانو په مدد کی پیغمبر به د خپل امتیانو سفارش او شفاعت کوي دا به مدد کوي خو د کافر د پاره دا شی نشته بس کافر چې څنګه مړ شو بعد د جهنم خشا قبر کې عذابونه او په آخرت کې عذابونه د پاره په هیڅ صورت بچ کېدل نشته او مسلمان کثیرم ګناهګار وسوک نسوک به خامخا قیامت کې شفاعت وکي د دې وجه کې سړی ګناهګار هم دي وزال شفاعت د پاره چا سره تعلق ساتل پکار پیغمبرانو سره صحابو سره علماء سره طالبانو سره دا په قیامت کې زمونږ استادو پکار راځي مسلمانان یو د دې لپاره زمونږ استادو په دنیا کې تعلق هم پکار دي چې په قیامت کې زمونږ استادو مدد وکړي هغه بنا پوهې سړي چې دې سره نه لري الله جل شانه دې موږ تاسو وساتي والسماء ذات الرجع او قسم دی پاسمان باندې چې خاوند د باران دی باران تی نه راوریږي د بره طرف والارض ذات الصدع قسم دی پاسمکه باندې چې خاوند د سری کېدو ده زمکه کله کوي دا اوبه پې راوریږي زمکه اوچوي بوټي ترې راوځي الله پاک قدرت نمونه ده انه لقول فصل یقینا دا قرآن کریم یو کلام دے فیصلہ کون کی وما هو بالهزل او ندی دا عبس او ٹوکی دا رشتونی کلام دس آسی خبری ندی انم یکیدون قیدا و اکید قیدا یقینا بی تدبیر کی پا تدبیر کول سرا او زم تدبیر کن پا تدبیر کول سرا دا کافران تدبیر دا پیغمبر دا دشمنے او دا اللہ تدبیر دا پیغمبر دا حفاظت فمهل الكافرين امهلهم رويدا پس مهلت ورکا کافرانو تا مهلت ورکا ولو سرا خدا پاغه وخت کې چې د جهاد حکم نازلو نو واخر دعوات الحمدلله